السلام علیکم ملګرو د اسرائیل میډیا په پاکستان باندې ډیر غټ الزامات لګول دي او اسرائیل نه علاوه د الزامات د انډیا میډیا هم په پاکستان باندې لګول دي او صرف په پاکستان نه بلکې په چاینا باندې هم د الزامات لګیدل دي. تاسو له معلومه وي د اسرائیل او د ایران ترمنځ پر یو غټه کشیدګي روانه ده. یو سور وځو داسي په یو بل باندې حمله هم کړي دواړو ملکونو چې اوس دغه حملو یو قسم له الزام په پاکستان باندې هم لګیدل دي او صرف په پاکستان نه بلکې په چاینا باندې هم لګیدل دي. اسرائیل په پاکستان او چاینا باندې غټ الزامات اسرائیل میډیا دا دعوا کړی دا چې د اسرائیل جهاز F-35 ایران نه بلکې پاکستان یا چاینا راورزول دي. دا اسرائیل یو جهاز هم په دې جنگ کې راورزیدل دي چې F-35 جهاز دی او دا جدید ټیکنالوژي نه جوړ شوی یو جهاز دی چې په دې کې 5G ټیکنالوژي ده او دې کې سټیل ټیکنالوژي هم په دې جهاز کې شته. نو دا جهاز راغورځول سو دومره اسانه خبره نه ده او بل طرف ته د اسرائیل دا سوچته چې ایران سره دومره های فای ټیکنالوژي والا میزایل یا های فای ټیکنالوژي والا جهاز نشته چې هغه زمونږه F-35 جهاز راغورځي. نو د الزام اوس په پاکستان او په چاینا باندې لګول دي. د چین PL-15 یو داسې دغه چې هغه رافیل هم راغورځول. نو انډیا میډیا هم دا دعوا کړې ده چې په اسرائیل باندې کومه حمله شوې د ایران د طرفه نو دا بل ایران نه بلکې دا پاکستان یا چاینا کړی دا. تاسو دا هم معلومه وي چې د انډیا غټ دشمن چې کوم دی خو پاکستان دی خو ورسره چاینا هم د انډیا غټه دشمن ده. مطلب چاینا سره هم د انډیا نه لګي د انډیا او د چاینا هم خپلو کې کشیدګي روانه ده څنګه چې د پاکستان او انډیا ده. نو انډیا خو هڅه هم خپل الزامات په پاکستان باندې لګي او په چاینا باندې لګي. نو اوس چې کومه دغه د دوه ملکونو ترمنځ د ایران او د اسرائیل ترمنځ د کومه کشیدګي روانه ده نو په دې کې هم د انډیا میډیا په پاکستان او په چاینا باندې الزامات لګول دي چې دا جهاز د PL-15 په ترو باندې چاینا یا پاکستان راغورځول دي. او دا خبره هم ورله چې دا کومه حمله د ایران له طرف نه کیږي نو دا ایران نه بلکې پاکستان یا چاینا کوي. ځکه ایران وای ټول ورځ خاموش وي سنوي خو د شپې دی بیا خپل بدلاخلي د شپې دی بیا په اسرائیل باندې حمله کوي او د اسرائیل چې کوم جدید ټیکنالوژي ده یا دغه چې کوم جدید ایر ډیفنس سیستم دی نو هغه د ایران په وجه هغه فیل کېدل دا د ایران د وس خبره نه ده. ای وای چې د ټیک چاینا انټرپشن دی د ټیک چاینا هم انوالو ده او چاینا پټ په پټه باندې د ایران مدد کوي یا پاکستان پټ په پټه باندې د ایران مدد کوي. نو دا خبره په ډیر زیات ورل دي په میډیا باندې چې دا محض صرف او صرف یو قسم لا الزامات دي د کې هیڅ قسم ریالټي نشته دي. ځکه نن سبا جدید ټیکنالوژي د هر څه صفه پته لګي چې دا حمله کم طرف نشوي دا چا کړی دا د کم ملک ټیکنالوژي پکې استعماليږي هر څه مکمل لکه څنګه چې پاکستان کې کم ډرون راغورځېدلی وو نو هغه ډرون د اسرائیل جوړ شوی ډرون هغه د انډیا ډرون نو را لګلی انډیا خو ډرون د اسرائیل جوړ شوی ډرون. نو خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د حواله سره تاسو راي لري کمنټ لازمي